و یو کافر و ډېرې ښېګړې کړې وې، ډېرې ښېګړې کړې وې، او ټولو ښېګړو بدل الله دته په دنیا کې ورکړو. کافر چې ښېګړې کوي الله یې په دنیا کې بدل ورکوي، په آخرت کې دپاره بدل نشته. الله کافر ته هم بدل ورکوي، تا ماله به ولې نه راکړه. یوه ښېګړه یوه نیکي یې پاته وه چې د هغې بدل پاته و، نو هغه مو څنګه ورکړو؟ وایي دغه سړي مرګ وخت رانږدې شو او د ماهي ته زړه وشو، ماهي کب ته زړه وشو. نو ما ته الله وفرمایل ای فرشتې ورشه او ده ته دا کب وروړه چې دا یې وخوري، چې ده دا یوه نیکي پاته ده چې د دې بدل هم ده په دنیا کې میلاو شي، چې آخرت ته ما ته راځي چې د سره سړی. الله څنګه ښایسته حکایت. چنانچې زه لاړمه فلاني ښار کې دا سړی اوسېدو او هلته مې د دپاره د ماهي انتظام وکړلو او د وخوړلو هغې نه بعده مړ شو په داسې حال کې چې د سره یوه نیکي هم واورئ زمانو. بلې فرشتې ته وایي چې ته ووایه ته څه کوې؟ وایي زه الله اسمان نه مې ځمکې ته لیږي څه دپاره؟ و یو انسان مسلمان دی ډېر ګناهګار دی، ډېر خطاکار، الله جل جلاله ده باندې تکلیفونه راواچول، مصیبتونه یې پرې راخواره کړل. نو هغو مصیبتونو تکلیفونو سره واورئ په کلا غوږو سره، په هغو مصیبتونو تکلیفونو سره الله دې ټول ګناهونه ختم کړي. یوه ګناه یې پاته ده، یوه ګناه یې پاته ده او د ذوالقدن وخت دی او اوبو ته زړه شوی ده، اوبه یې ځان ته راخیستې دي. اوس زه ورځمه دا اوبو ګیلاس ته تویومه چې ده باندې امتحان راشي او ده باندې تکلیف راشي او دی له دنیا نه داسې تږی لاړ شي، نو دا یوه ګناه یې چې بدن کې پاته ده الله یې دې عمل په صدقې دا ګناه هم ختمه کړي او دا الله ته چې ورځي چې د ده په بدن باندې یوه ګناه هم نه وي. سبحان الله اکبر. نو ما عزتمند سبحان الله خدای رحمان څنګه په خپلو بندګانو باندې مهربان دی، څنګه په خپلو بندګانو باندې مهربان دی. هغه چې ازمایش ورکوي هسې نه ورکوي، قدرمندو ته ورکوي، کوم چې دته نږدې وي هغوی له ورکوي، هر چا له الله تکلیفونه نه ورکوي. خیر زندگی کې ازمایشونه راځي، غربت راځي، مشکلات راځي، خو ما عزتمندو قدرمندو پکار دی چې مونږه هغې ته مضبوط ولاړو. یو دویم نصیحت اصحاب اخدود والے واقعې نه مونږ ته دا میلاو شو چې همت او حوصله دا ډېره غټه جذبه ده. انسان باندې تکلیف راشي او دی په اخ تکلیف کې مضبوط ولاړي، ما طرف ته ګورئ، په اخ تکلیف کې مضبوط ولاړي، حوصله نه بیلي. لکه څنګه چې دا ښځې په زړه کې څه راغله چې دا زوی به مې څه کېږي، نو زوی ورته ووایي چې مورې مه خفه کېږه، دا په ظاهره اور دی خو دننه دا مونږ لپاره باغ. نو ما عزتمندو قدرمندو دقه شانتې مختلف قسمه تکلیفونه به راځي، زمونږ خلک څه وکړي؟ مایوسه شي، خودکشي وکړي، مایوسه شي، یوې ګناه له پاسه بله ګناه وکړي، یو جرم له پاسه بل جرم وکړي. نو په داسې وخت کې ما عزتمندو قدرمندو ډېرو خلکو په خولو باندې څه شی راشي؟ کفریه کلمات راشي، څوک څه کوي، څوک څه کوي، څوک څه کوي. بہرحال مسلمان ہے تیری، مسلمان ہے آتار تیری عطا سے ہو ایمان پہ خاتمہ یا الہی. خوگو خوگو اسلامیوں یقیناً مسلمان کے دل بعد اللہ یو غاٹھ نعمت او انشاءاللہ دکا مسلمان کے دل بمود جہنم نہ بچ کے دا ذریعہ گرزنے کی. خود صرف مسلمان کے دل ہو کافی نہ دی. حدیث پاک کے راضی چا کے چدا درې خبرې وی هغه به د ایمان خوږواله په دې خپل زړه کې محسوس کوي. کومې درې خبرې دي؟ فرمایي چې دا ایمان نه په هغې کې درې خبرو کې یوه خبره دا ده چې دا ایمان راوړلو نه بعد کفر کافر کېدل داسې ناخوښ ګرځوي لکه یو کس چې اور ته غورځېدل ناخوښ ګرځوي، چې دی وایي چې په اور کې مې علاقت دی اور ته نه ځمه. دکه شان ایمان راوړلو نه بعد
له کفر نه دی ځان وساتي.